بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اهل اسلام، تاسو په علم کې دا چې په باجوړ، سواد، بونیر او بټګرام په دې علاقو باندې یو ډېر لوی امتحان او ازمایش راغللو. دا وخت په وخت باندې الله رب العزت مونږ او تاسو ته دا ښیي چې زه هغه ذات یم اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. د کاڼو سیلابونه راله، د اوبو سیلابونه راله، تندر یې چړکونه را پرېوته. دې کې مونږ او تاسو ته یو لوی عبرت هم دی. محترم مسلمانانو، تاسو به په سوشل میډیا باندې هم کتلي او ډېر ملګري هلته کې لاړل چې بعضې د مدرسو طلبای کرامو چې هغوی په میاشت کې یو پیره کور ته راځي، هغوی راله کورونو ته. کور یې نه و، ور یې نه و، پلار یې نه و، مور یې نه وه چې ځان ته یې رانږدې کړی وی. په شاړ میدان باندې هغوی راله، د هغوی په اړه باندې به څه تېر شوي. بعضې مسافر چې هغوی مزدورۍ ته تلي وو، کارونه یې کول په بهر ملکونو کې، هغوی راورسېده. د هغوی استقبال د هغوی بچو نه که، د هغوی بچي نه وو، د هغوی بیبي نه وه، د هغوی والدین نه وو. الله اکبر. په بونیر کې په یو کور کې واده دی، خپل کور یې مزین کړی، په کور کې المارۍ جوړې کړي دي، غونډ اوبو یوړه، مارکیټونه هغه اوبو یوړه، کورونه یې یوړه. د یو خاندان 40 او 50 کسان، په دې کې علماء کرام، په دې کې حفاظ، په دې کې عام انسانان، ماشومان، یو لوی تعداد. بیا په بونیر کې چې ځای په ځای اعلانونه کېده چې موږ سره مړي راوباسئ، لاشونه راوباسئ، لاشونه تالاش کې. دا یو څونه دردونکی اعلان او د هغې نه وروستو بیا څوک د غسل ورکولو دپاره نه کافي کېده، ځکه یو لوی هیبتناک منظر راغلی و. بیا د کفنونو دپاره په مارکیټ کې کپړه کمیږي. اوس هم د کفنونو دپاره په بازار کې کپړه هغه ختمه ده. ټرسټونو والا راځي، هغوی ځان سره کفنونه وغیره راوړي. محترمو، دې وخت کې زموږ ډېرو مسلمانانو ډېر په ښکلي انداز سره د انسانیت یو عظیم مثال قایم که. د ایثار او د انصار مدینه هغه یاد تازه که. ډېرو غریبانانو په موټر سایکلو دلته زموږ د ساوړډیر نه سامانونه هلته کې ورسول. د ساوړډیر په بره جومات کې د علماء کرامو میټینګ وشو او علماء کرام را جمع شو چې بهی د دې متاثرینو سره څه تعاون پکار دی. د کلي خلکو ورباندې بھرپور اعتماد وکړ او ښه کافي تعاون هغه جمع شو. اوس هم په ساوړډیر کې د هغوی کیمپ لګېدلی دی. د ملګرو خدمت کې درخواست دا دی چې څه ناڅه خپل تعاون هغوی سره جاري وساتي چې دا متاثرینو ته بر وخت ورسي. د دې نه علاوه صوبایي حکومت هغوی هم د فنډینګ اعلان کړی دی او په دې ټولو ټرسټونو او تنظیمونو کې چې کوم الخدمت فاونډیشن دی، دارنګې باچا خان ټرسټ، دې خلکو هم هلته ښه کافي خیمې ولګولې، کافي تعاون یې وکړ. متاثرینو ته کور کور ته ځان ورسولو. زمونږ د ساوړډیر نه چې کوم د بلډ سوسایټي ټیم دی، هغوی بر وخت ځان ورسولو. دارنګې ساوړډیر ویلفیر ټرسټ، هغه ملګرو ځان ورسولو. دارنګې زموږ نور ملګري خادم ویلفیر ټرسټ، دی ملګرو بر وخت ځان ورسولو. دا خلک روان دي او متاثرینو سره تعاون کوي او په خریداران یوسف کې دی په لیسټ کې خپل نوم راوستل غواړي. او حدیث پاک کې هم راځي، نبی علیہ السلام فرمایي المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا
بلکې ډیرو مسلمانانو د دې حدیث یو عملی تصویر پیش کړ چې مسلمان د مسلمان د پاره پشان د آبادی دی، څنګه چې آبادو بعضې ګټې په ګټو سره کلکي. ټول مسلمانان بیا خواوشا د بنیر او د سوات او د باجوړ سره مسلمانان کلک ولاړ دي. الله دې د تمامو مسلمانانو د همت، د ایثار، د تعاون په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی. اوس هم په کوم ځای کې چې دا حالات راغلي وو، خاص کر قادر نگر، پیر بابا، ملکپور، بشوڼی، الله اکبر کبیره، یو مولوی صاحب دی په بشوڼی کې، د هغه د کور 16 کسان هغه غایب دی، هغه نشته. نو محترمو، دا څونه ملګري چې تعاون رسوي، یو خو دې د مقامي ملګرو په وساطت سره هلته کې رسوي، نو دا به رسېږي. زمونږ د علاقې زمونږ د کوم ملګري چې تلي وو، دا ساورډیر بلډ سوسایټي ټیم ډېره له خبره وکړو، د بونیر خلک چې مو وکته نو ډېر عجیبه خلک وو، جامې شلېدلې، سیلاب ځپلي وه، خو چا د ډوډۍ او د خوراک کاک د پاره لاس نه نیو. داسې خودداره خلک په داسې حالاتو کې، البته چاته به وي یو بوټ اوبه راله راکړي او د دردونو ګولۍ راله راکړي، خو ډېر داسې د انسانانو په جامه کې درندګان شته چې هغوی اوس هم ګرځي په سیلاب کې، چېرته د چا نه څه سامان وغیره راغلي نو هغوی پسې ګرځي. دا یاد وساتئ، د دې به الله تپوس کوي. دا چې تا یو څیز راواغسته نو دا به هغه حقدارو ته رسول غواړي. د دې انتهایي لحاظ وساتئ. بل بعضې د انسانانو په شکل کې سوالګري او ګداګر، هغه په دې لارو کې ناست دي، هلته او ځان له شکل جوړ کړي یو چې کوم خلک متاثرینو دپاره څه تعاون راوړي دي، په لارې لاره باندې واخلي ناست دي ورته. حالانکې چې کوم ځای کې متاثرین دي، بعضې متاثرین هغه خیمو ته یا سرکاري سکولونو کالجونو ته را منتقل شوي، خو داسې متاثرین چې هغوی اوس هم په ډاګه ناست دي. د دې دپاره په دې ملکپور کې یو مدرسه ده، مفتی حماد صاحب د هغې متمم دی، هغه بلکل د بشوڼۍ نه لږ مخکې راځي. نو کوم ملګري تاسو بشوڼۍ ته، دغه قادر نگر، دغه علاقو ته ځئ، د پیر بابا نه لږ ونته مخکې، نو دغلته په دې لار کې دا مدرسه راځي، نو هلته کې د مقامی علماء کرامو یو ټیم ناست دی، نورو ځایونو کې. نو محترم مسلمانانو، چې څونه کیدی شي چې مسلمانان دې سره تعاون وکړي، او بل دا کم تعاون کوونکي چې مسلمانان دي، ټرسټونو والا چې دي، کله کله په دې میډیا باندې خلک د ایزي پیسه نمبر شیر کړي، وایي مونږ د متاثرینو سره تعاون کوو. دغه خلک اړو څوک پیژني نه. نو چې تاسو څوک نه پیژنئ، په هغوی باندې بلکل اعتماد مه کوئ. محترم مسلمانانو، دا وخت په هر چا باندې راتلی شي. مونږ به د دغه شهداو دپاره هم دعا کوو. دا په سیلاب کې چې څونه خلک وفات شو، دا یقینا چې شهیدان دي، او د الله تبارک وتعالی هر کار د حکمت نه ډکي. کله الله رب العزت خفه شي، داسې حالات راولي د نورو خلکو دپاره هم یو عبرت شي، او په داسې حالاتو کې مونږ ته رجوع الله پکار ده. دا خپلو ګناهونو نه په هغې باندې توبه او ندامت او استغفار پکار دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې تمام څونه متاثرین چې دي، الله دې په هغوی باندې رحم وکړي. هغوی باندې دا کومه پریشاني راله، الله دې ورته دې په بدله کې د دنیا او آخرت نورې خوشحالۍ نصیب کړي. څونه خلکو تعاون وکړو، اوس هم خپل تعاون جاري وساتئ. یوازې مالي نه، د چا به د مال وس کېږي، هغوی خپل مال ذریعې سره خو اعتمادي کسانو ته حواله کې چې هلته متاثرینو ته ورسي، او په دې کې انتهایی د اخلاص نه کار اخیستل پکار دي. څوک دې زموږ نوم والي یا دې نوم وانلي، یا دې موږ په میډیا راشو یا دې رانه شو، نو د چا به د مال وس کېږي، د چا به د ترغیب او د بیان وس کېږي، د چا به بدني وس کېږي. هلته کې به لاړ شي، د بعضې خلکو کورونه هغه د چکړو د خټو نه ډک دي، ابه له راپاک کړي. بعضې بازارونه، بعضې مساجد، خاص کر د پیر بابا جومات، هغه هم ټول د خټو نه ډک شوی دی. نو چې مونږ او تاسو په دې سخت وختونو کې د خپل مسلمانانو سره کلک ودرېږو او اواز هم پورته کړو او الله ته هم وجاړو. والسلام.